خاوند د ښځې نه د قرآن کریم سبق ویلی شي او که نشي ویلی. دا یو کس سوال کوي چې سړي قرآن نه دی ویلی، واده وکړو او ښځې قرآن کریم ویلی. آیا خاوند داسې کولی شي چې د خپلې ښځې نه د قرآن سبق ووایي؟ شرعي طور په دې کې څه ممانعت شته او که نشته؟ د دې په شان یو بل رور سوال کوي چې ښځه او خاوند کله په کور کې جمع کوي، نو آیا ښځه اقامت کولی شي که نه؟ کنه سړی به اقامت کوي او کنه په دوی اقامت نشته دی. د دې په شان یو سوال بل یو رور کوي چې ښځه او خاوند جمع کوي، نو د جمع د کولو طریقه به صحیح ودرېږي به په کومه طریقه باندې. دغه شان یو بل رور سوال کوي چې کله ښځه او خاوند د واده په اولنۍ شپه باندې دا 2 رکعته نفل کوي کوم چې مستحب دي، نو آیا دا نفل دوی په جمع سره کولی شي کنه دا جایز دی او که جایز نه دي؟ دا ډیره هم سوالات دي د معاشري سره تعلق ساتي، نو تاسو په باندې ځان پوه کوئ. ګوره جي د اول سوال جواب دا دی چې خاوند بالکل د ښځې نه د قرآن کریم سبق ویلی شي. بهتره خو ورله دا ده که دته موقع میلاویږي، مسجد نږدې دی، مدرسه نږدې ده، د قاري صاحب نه دي وایي، د استاذ نه دي وایي، د هغوی سبق ټیک وي. او د زنانو په سبق کې چې د صحیح قابل استاذ یې نه ویلی، نو اکثر په سبق کې غلطي ډیره وي. خو که دته بهر موقع نه میلاویږي یا ځان ورته بد ښکاري او په کور کې د ښځې نه د قرآن کریم سبق وایي، نو بالکل یې ویلی شي. شرعي طور په دې کې څه ممانعت نشته. بعضې خلکو کې که دا مشهوره ده چې د خاوند خو شاګرد وګرځېد او بیا به پرې غوسه هم نه کوي او ډب هم نشي ورکولی او امر هم ورته نشي کولی، نو دا خبره غلطه ده. د خاوند په دې ښځې دومره حقوق دي چې په دې خبره باندې داسې نشي کیدی چې بس د ښځې حقوق سیوا شو، د خاوند حقوق څه شو؟ کم شو. ښځې ورته سبق ښودلی، دا خاوند چې تر څو دا قرآن وی نو هغه له به هم الله اجر ورکوي، چونکې ښځې ورته ښودلی دې ته به هم اجر میلاویږي. خو دا مطلب نشو چې دلته بیا دا سبا په ښځه باندې امر نشي کولی او ګینې د ښځې حقوق پې څه شو؟ هغه پې سیوا شو. دا مطلب یې نه دی، بالکل یې ویلی شي. د دې دویم سوال جواب دا دی چې ښځه او خاوند په جمع سره مونځ کوي که نه، نو که دوی په محله کې اوسېږي او محله کې اذان کېږي، نو د محلې اذان او اقامت د دوی دپاره کافي دی. اذان دې هم نه کوي او اقامت دې هم نه کوي، بس جمع دې کوي. صحیح شوله که نه؟ خو که بیا هم دوی اقامت کو، نو ښځه به اقامت نه کوي، بلکې سړی چې امام دی نو دی په خپله اقامتو کې. د بل سوال جواب دا دی چې ښځه او خاوند کله جمع کوي، نو د جمع د کولو طریقه دا چې کله 2 سړي جمع کوي که نه، نو امام به لږ مخکې وي او دا مقتدي چې دی دا به ښي سیټ ته نږدې ودرېږي د امام سره. خو ښځه او خاوند چې جمع کوي د هغې دا طریقه نه ده، ښځه به مکمل وروسته سب کې ودرېږي د خاوند نه، خاوند به مخکې وي او ښځه به مکمل وروسته سب کې ودرېږي. صحیح شوله؟ د دې دریم سوال جواب دا دی چې ښځه او خاوند د واده په اولنۍ شپه باندې دا کم 2 رکعته نفل کوي چې مستحب دي او په احادیثو ثابت دي، او د ښځې او د خاوند د ژوند دپاره او د محبت دپاره په دې کې ډېر غټ اثر دی په دغه 2 رکعته نفلو کې. صحیح شوله؟ د صحابو نه ثابت دي او د حدیثو نه ثابت دي. نو نفل خو هسې په جمع سره نه کېږي، خو کله بغیر د اهتمام نه وشي که نه چې هلکه راځئ نفل کوو په جمع سره. صحیح شوله که نه؟ او د 3 نه زیات کسان نه، 3 کسان یا 2 کسان لکه ښځه او خاوند، نو بالکل دا جایز او درست او مکروهوالی پکې نشته، بلکې د ښځې او د خاوند د مزید محبت دپاره دا بهتر دي که دوی وکړي په جمع سره، نو هم دا ښه خبره د اوږدې دعاګانې وکړي او نفل وکړي په جمع سره چې ښځه ځان پسې ودرې او خاونه مخکې ودرېږي، نو دا بالکل څه دي جي؟ دا جایز دي. دا ډېره هم سوالات دي او د معاشري مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی، نو د هغې سره هم شریک کوي، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.